خو د شرمه نه اوس مسلم لیګ نون تاسو ته ښکاري چې دغه پوسټ یې ډیلیټ کړی دی. سلامونه ملګرو، پی ام ال ان چې کوم دی اخر دا پوسټ ولې ډیلیټ کو؟ څه وخت مخکې هغوی دغه پوسټ کړی و چې پته ولګي د خپل مین سوشل نیټورک نه د اوټ په حوالې سره په دغه کې باقاعده لیکلي دي چې जनरल इलेक्शन 2024 के लिए आपका वोट किस पार्टी के लिए. بیا یې ورته ښکته ورکړي دي خپل مسلم لیګ نون، بیا پیپل پارټي په 3 نمبر باندې، پی ټي آی او په 4 نمبر باندې هم تاسو اینې دیګر. خو د بده مرغه دوی دغه پوسټ چې کوم دی اوس ډیلیټ کړی دی. د دغې سروس تاسو د مخې چې مسلم لیګ نون ته 16% کامیابي حاصله ده، پی 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 ته تقریبا 1% ده، او پی ټي آی چې کوم دی بیا هم 81% مقبول ترین پارټي ده. د دې خبرې ګواهي ورکوي چې پی ټي آی چې کوم دی مقبول ترین پارټي ده، خو د شرمه نه اوس مسلم لیګ نون تاسو ته ښکاري چې دغه پوسټ یې ډیلیټ کړی دی. او پته نه لګي چې د دوی بیا د نواز شریف هغه قصې کړې وه چې د 1997 نه 2023 پورې څونه ټایم کېږي، نو 23 سال. خو پته نه لګي چې دوی ته 16% د 81 نه سیوا ښکارېده، او که ولې دا پوسټ لګولی و. دا یې فول کړی و څه ورځې مخکې، خو د دغې سکرین شاټ هر څه د خپل مین پیج او سوشل نیټورک نه شیر کړي وو چې اوس یې واپس ډیلیټ کړي دي. خو زه حیران دې ته یم چې په پوسټ کولو په وخت کې دوی دا نه لیدل چې 16% ډېر دی که 81% چې بیا یې واپس ډیلیټ کړی دی. ملګرو د خپلې رای اظهار د کمنټ په سیکشن کې وکړئ چې اوس منئ که نه چې پی ټي آی برانډ دی او که نه دی.